قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. سورة الزمر درویشتم پارا لسم نمبر آیت تھی. پمخی رکو کی تردید دا شرک بیان شو. اس پدی رکو کی ہم تردید دا شرک بیانی یا پمخی رکو کی دا مومنانو دا کافرانو تفریقہ بیان شو چی مومنان او کافران دا یو بل سرا برابر ندی. پدی رکو کی ہم دا مومنانو او دا کافرانو تفریقہ بیانی. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اخبر ذمہ داری بیانی. تزما بندگانو تقوا یا چتاسو دا اللہ پاک نہ اویریگی شرک او کفر نزان اساتے. چاچی دا شرک او دا کفر او دا گناہن نزان اساتو او نیکے یا اکڑی دا دوی دا پارا جنت دی. او کتاستا پا یوزے کی تکلیف پی دا ایمان پا مسئلہ کی یا دا نیکے پا مسئلہ کی نو زماز مکہ فراخ دا داغین حجرت اکی خو ایمان روڑی او نیک عمل اختیار کی. بیا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی دی تخبر ذمہ داری بیا بیان کر چی ما تا حکم دا دی شوی دی چی زو دا یو اللہ پاک عبادت حکم. ما تا حکم دا دی شوی دی چی پدی ملت کی اولنی مسلمان زجور شو. او بیا دی تخبل دا فریضہ بیان کا کہ چی زو دا اللہ پاک نا فرمانیو کم مداغین زدیر یریگم چی مالا پاغی باندی عذاب راکی. یعنی دا گناہ دا وجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک دا عذاب نے یریگی حالان کی امام الانبیاء نو عام انسانان او مسلمانان با دا گناہ دا وجی دا عذاب نا ولی نے یریگی. پیغمبر آغا پیغمبر دا چا دا مخچ طول دنیا پیدا اغوی زد عذاب یریگ. منگو تاسو مسلمانان کو گناہگار دی اب خامخا ضرور بھی ضرور دا اللہ پاک نے یری. بیا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی مشرکان و تتنبیح ورکی تاسو چی دا کم سیز عبادت کوئی سمو چی خوخی خوگوریات کو ساتھ چاچ ایمان قبول نکو دا کسان پتاوان کی پریوت ہے. بلزان امتاوان کی واچو بل اہل و عیال امتاوان کی واچو او دادا سے تاوان دی چھ دا بیخی واضحا تاوان جگہ ایمان چا قبول نکنو جہنم تبزی او جہنم خود تاوانن و مرکز دی. و دنیا کی کچا پا عمل کی تاوان کردی دی غم جہنم تزی او کپا ایمان کی تاوان کردی دی کفر اختیار کردی دی غم جہنم تزی. دا صریح او کارا او واضح تاوان دی جہنم کی بسوی پا جہنمیانو بدہر طرفنا دا جہنم دا اور سوری دا اور سوری نوکہ یو تاسو خیال کری دا اور یزرا شداغی سوری دا یخی او ککل لگیوی یا اور وی داغی سوری غزان لگرم نوکہ سوری جہنمیانو تا ملاوی گنا غم دا خوشحالین یا بزان لتکلیف. اللہ پاک جمع او تاسو دا جہنم دا ہر عذاب نہ اسان. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھپا دی خبرو باندی اللہ پاک بل بندگان یری چیزان دا جہنم نہ اساتے. تو بیا فرمائی اے زما بندگان اللہ فرمائی فتقون تاسو زمان ہو یری کفر مکوی شرک مکوی گناہ مکوی زمان ہو یری. چاچی دا غیر اللہ دا عبادت نزاد اساتو دا دی دا پار خوشخبری دا جنت.
اوس دا نیکان خلق دي او د دې نیکانو خلقو صفت څه دي؟ صفت یې دا دی چې دی کله د دین خبره ووري غوږ ورته کېږدي او په هغې باندې عمل وکړي. دا هدایت والا خلق دي او الله فرمایي دا عقلمن خلق دي. ایمان والا خلق، د دین خبره اورېدو والا خلق او په هغې باندې عمل کوونکي خلق، دا کامیاب خلق دي او دا عقلمن خلق دي. دنیا عقلمن چاته وایي؟ چې د دنیا تعلیم یې ډیر کړي او د دنیا ډیګرې ورسره ډیري، نو دنیا وی ډیر عقلمن سړی دی، ډیر هوښیار. او دین عقلمن چاته وایي؟ چې څوک د دین خبر اوري او په هغې باندې عمل وکړي، دا کامیاب او دا عقلمن خلک دي. معلومه دا شو کافران دا بې عقله دي. کم عقل چې د نجات دی کافر کې هغه نشته. لکه کافر کفر کوي ځکه چې دا کم عقل دی، او مسلمان ایمان ځکه راوړي چې دی عقلمند دي، دی هوښیار دي، دی پوهېږي چې په دې کې د دنیا او د آخرت د دواړو کامیابي پرته ده. دی ته الله جل شانه د جنت اعلی نعمتونه ورکړي. او بیا الله پاک د خپل وحدانیت دلیل بیانوي چې کوم کسان د مرګ نه بعد د زندګۍ انکار کوي، دی وګوري الله پاک د اسمان تر اوبه نازلې کړي، په دې ځمکه کې روان شي، مختلف فصلونه پې الله پاک را زرغون کړي، ځمکه مزیداره تازه نشي، څه وخت تېر شي هغه ځمکې هغه فصل اوچ شي او واپس زره شي. نو دا دومره تبدیلي او انقلابات په دې فصل او په دې ځمکه باندې راوستونکي یو الله جل شانه دی، د بل چا دا وس او دا اختیار نشته. الله جل شانه فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا عباد الذین اے بندگانو زما اے کسانو منو چغ ایمان نوڑ اتقو تازه تقوا اختیار کے ځان بچ کے او یریگی ربکم دخبل ربنا. نو پس کیوں یریگی؟ تفسیر جلالین لکھی چې ځان بچ کی دخبل ربنا د کفر او د شرک پر نه اختیار ہو. ځکه کفر شرک تاسو اختیار که خدا الله نه یریگی عذاب وقت. للذین احسنوا د پاره کسان چغی نیکان دی نیکی او کړه په هادي دنیا پدی ژوند دنیا کې حسنتن د دوی د پاره جنت دی، مؤمنان دی او نیکی او وارض الله واسع عظمک د الله پاک پراخه، انما یوفى الصابرون یقینا پر ور کول شي صبر کوونکو ته اجرم د دوی بدی بغیر حساب به حساب. صبر بدله به الله ورکوي خو بې حسابه به ورکوي، یو پلس او یو په سونا بې حساب. نو چې الله یې بې حساب ورکوي دا به څومره ډېر الله دې موږ تاسو ته صبر نصیب کړي. قل تو فرما انی امرت بېشک ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله د دې خبرې چې زه عبادت کوم د یو الله پاک مخلصا په داسې حال کې چې خالص کوونکی شم له الدین د الله پاک دپاره عبادت. وامرتو ما ته حکم شوی دی لئن اکون اول المسلمین چې زه شم اول د مسلمانانو د دې ملت نه. قلتو فرما انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یقینا زه یریږم که چېرې زه نافرماني وکړم د خپل رب د عذاب د لوی ورځې نه. قل الله اعبد مخلصا له دیني. قلتو فرما الله دغه الله پاک اعبدو زه عبادت کوم مخلصا له دیني په داسې حال کې چې خالص کوونکی م د الله پاک دپاره خپل دین او بندګي. فاعبدوا ما شئتم من دونه پس تاسو عبادت کې دا هغه څه چې د ستاسو خوښوي، زه د یو الله عبادت کوم او د څه چې ستاسو خوښي تاسو کوئ. قلتو فرما ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم بېشکه تاوانیان کسان دي چې هغې تاوان کې چولې خپل ځانونه والیهم یوم القیامه او خپل اهل په ورځ د قیامت باندې. الا خبر دا ذالک هو الخسران المبین دا لوی تاوان دی یا لوی تاوانیان دی. لهم د دوی دپاره به وي من فوقهم ظلل من النار د پاسه د دوی اوریځې یا سوري د جهنم د اور سوري به وي خو د جهنم د اور سوري. ومن تحتهم ظلل او لاندې د دوی به هم سوري وي د جهنم د اور. ذلک یخوف الله به عباده همدا خبره چې الله پاک جری په دې خپل بندګان. یا عباد فتقون زما بندگان مان او یریږي. والذین اجتنبوا الطاغوت کسان چې ځان بچ کو د غیر الله د عبادت نه
ان يعبدوها دا چې دوی عبادت وکړي د دین ځان وساتو وانابوا الى الله لهم البشرى او دې رجوع کړ الله پاک در دوی لپاره خوشخبری د جنت ته فبشر عباد بزید بشارت ورکا خوشخبری ورکا زما بندگانو ته په جنت باندې الذين يستمعون القول زما بندگانا کسان چې خبر اوري د دین فيتبعون احسن دي تابعداري کی په طریقې سره ولئک الذين هداهم الله دا کسان چې دي هدایت کړي دي تعالی پاک اولئک هم اولو الالباب او دا کسان چې دي عقل مندي افمن حق علی کلمت العذاب آیا پس هر هغه څوک چې لازم شو ثابت چې په هغه باندې کلمه د عذاب اب انت تنقذ من فی النار آیا ته بچ کولی شي هغه چاله چې په جهنم کې دي نشي بچ کولی لكن الذين اتقوا ربهم لیکن کسان چې ځان او یرید الله خپل ربنا د کفر د شرک په اختیار ولکي لهم د بیر پاره بوی غرف محلات او بنگلی مانه من فوقیا د پاسا غرفن چنور مانه او محلات او بنگلی بوی مبنیتن جوړی شوی تجری من تحت الانهار چلان دی بجاری وی داغی د اونن نهرنا وعد الله دا وعد الله د لا یخلف الله الميعاد او الله پاک مخالفت نکی د خپل وعدو الم تر تنګور ان الله بیشک الله پاک انزل من السماء ماء نازلی د اسمان طرف نوبو فسلكه پس روان کی دی بول را ینابیع چنی فی الارض پزمک کی ثم یخرج به زرعا بیارو باسی پدیو کو باندې فصل مختلفا الوان و مختلف رنگونو والا ثم یهیجو بیا اچشیدہ فصل فتراو تبیبینی مصفرن تکزر ثم یجعلوه حطام بیا اللہ پاک دا فصل اگرزی زارا زارا ان فی ذالک لذکرا لئولی الالباب یقینا پدی سیزن کی خامخا نصیحتی دا قلمندو خلق دا پارا وآخر والحمدللہ